بسم الله الرحمن الرحیم نانی پودکاسټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګران کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پرون 5 اگست په 5 اگست باندې چې کوم دی نو پی ټی آی خپل ریلی راویستې وه. ریلی د رنګ روډ نه حیات آباد ټول پلازې نه شروع شوې وه. زګوړي پل باندې راغله. زګوړي پل نه چې کوم دی نو بیا اختتام پذیر چې کوم و هغه په قله بالسار باندې و. خو علي امین چېرته دی؟ علي امین چېرته لاړو؟ علي امین چېرته غیب شو؟ په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود دی سینیر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب. ساجد ټکر صاحب تاسو ته په ننني پودکاسټ کې هرکلی وایم. ډېره مننه شاجي، مهرباني او ستاسو مننه چې دومره مهمه موضوع نو ستاسو د چینل ډېره مننه. په دې خوشحاله یم چې ستاسو غوندې ځوانان ماشاءالله اوس خپل چینل باندې خبره اوچتوي. مهرباني ټکر صاحب. ټکر صاحب خبره به کوو پروني ریلې حوالې سره. دا یو ځل نه شو، یو ځل شو، دوه ځل شو، دا دریم ځل شو. علي امین صاحب پرون بیا چې کوم دی نو د خپل کارکنانو نه چې کوم دی نو باګه کړې ده. ټیک ده. هغې ویل چې اختتام به موږ په قله بالسار باندې کوو. څه به وایي په دې باندې؟ په دې باندې په درې اړخونو په کار ده چې خبره وشي شاجي. بالکل. او زه وایم چې ضروري ده چې په دې خبره وشي او بحث مباحثه وشي. اگر چې زموږ د صوبې یعنې د پښتونخوا حالات داسې دي چې موږ دې سیاسي پیغورونو ته نه یو تیار. ځکه چې بدامني ده، معاشي حالات دي، د لوډ شیډینګ تاسو وګورئ، روزګار او بیا اقتصادیات زموږ کارخانې چرته دي، بلها مسلې دي بې شمېره. خو له بده مرغه ځوانان زموږ انګیج دي نو په داسې اکټیویټیز کې چې د هغې فایده څه ده موږ ته نه ښکاري. نو په دې لړ کې په دې د 5 اګست چې د پی ټي آی کوم دا تحریک دی نو په دې خبره په درې اړخونو ډېره ضروري ده. بالکل. لومړی دا چې د دې کوم مقاصدو کومه موخه وه کوم مرامو نو هغه حاصل شو که نه، یا هغې ته یوه لاره جوړه شوه که نه، دوی په خپل منزل کې ولیدل که نه. دویمه ده چې د ځوانانو جذباتو سره تېره ورځ کومې لوبې وشوې. بالکل. چې چا رابللي وو هغه ته چېرته لاړل، په کوم وخت کې ته لاړل. او درېیمه ده چې آیا دا وخت صحیح و د دې تحریک دپاره، ځکه چې د باجوړ د مامون نه تر د خیبر د تیرا او د اورکزۍ او د وزیرستان پورې چې څه روان دي نو ولس مجبوره شوی دی شاجي په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان ولس ځي او مطلب وسلوالو ته په خپو پرېوځي، جرګې کوي چې زموږ د دې ځای نه وځئ. امن پکار دی ګینې بیا اپریشن کېږي او موږ کډو چتولو ته نه یو تیار. بالکل. نو راځم د لومړۍ خبره له شاجي چې د دې جرګې مقصد د دې تېرې ورځې د دوی د تحریک چې کوم دی د دې جلسې مقصد څه و؟ مقصد یې دا و چې موږ عمران خان ته لاره کولو کړو، پرشر جوړ کړو او هغه د جیل نه راوځي. نو آیا دوی پرشر جوړ کړ؟ نه، پریشر په خپل صوبه کې جوړولو. سوال دا دی، سوال خو دغه دی که نه عمران خان آیا په پېښور سنټر جیل کې ګرفتاره شوی دی پروت دی؟ او دلته نه دی، ظاهري خبره ده هغه په اډیاله کې دی، اډیاله په پنجاب کې ده که نه. نو په کار ده چې دوی هلته خو د پنجاب پته ولګېده چې څوک هم راونوتل او چې هغه څوک راوتي دي نو چې کومه هغه ډار بیبي ده نو بالکل هغې سره زیاتی شوې ده، 80 کالو ده. خو نور د دوی لیډرشپ چرته و. بل دا چې په دې خواهش و چې موږ روزو بس ګرفتاری یم علامتي چې بزو چې بېغمه شو، ځکه چې د یو ایم پی ای په لکونو روپۍ لګي. علي امین خو دا وینا کړې وه چې زه کفن په سر تړم او دې ځل چې کوم دی بېګا ماداګي هغه کلیپونه چې کوم دی یو نیجه ټي وي راویستي وو چې یاره دې ځل به چې کوم دی نو زه به ورځم او زه به چې کوم دی نو بس نه به د ځان پروا کوم، نه به د مال پروا کوم، نه به د جان پروا کوم، زه به کفن تړم په سر باندې. او د دې دا پین خو اسلام آباد ته و. دا په خپله صوبه کې څنګه راغلی؟ بیا په خپله صوبه کې سړی چې کوم دی نو غیبېږي د کارکون نه. دا ډېر مهم سوالونه دي شاجي او په کار ده چې دا پی ټي آی والو اوچت کړي او هغوی لګیا دي هغې اوچت کړي دي بېګا سر. ما په خپله دا ریلي کول کړې ده هغه بېګا زه موجود هم قله بالسار مخې ته چې کارکونو کمې بدې ردې ویلې دي پسې. خو کارکون یو وینا دا وه چې موږ خپل خان له راوتي وو. دې کې هېڅ شک نشته. د دوی ځوانان چې کوم دی هغه اسد قیصر له نه روځي، علي امین ګنډاپور له نه روځي، بیرسټر ګوهر له نه روځي، هغه عاطف خان له نه روځي، هغه شهرام ترکی له نه روځي، هغه ایکس واي زد چال هم نه روځي. او تېره بېګا دا موږ ولیدل. بل تاسو خو ټوله ورځ په فیلډ باندې موږ ولیدل چې 3 ورځې د پښتون ډیجیټل 3 بجې تاسو ووتئ په دې سرو غرمو کې یو 10 غنټې تاسو هلته انګیج وئ. هغه ټول سچویشن د دې ځوانانو هغه جذبات تاسو ته معلوم دي. غالبا چې تاسو خپل کلیپ دغه 4 بجې ډي چا وخت ځو وي ته څه کوې؟ علي امین ګنډاپور ته وي ته به په پېښور کې څه کوې ګرځې؟ شابه وي ډي چا وخت ځو په خیر آباد کې په نوخار کې ورته وي دې پی ټي آی خپلو کسانو ته دا تاسو دلته څه لانجه جوړه کړې ځئ شابه اسلام آباد ته ځو. دا خو د 13 ورځې اسمبلی کې سرکاري کسان راوتي اسمبلی چوک بلاک کړو، په ای باندې شیلینګ کړی، هغوی شیلینګ کړی. ډېګا دی
15 غنټې روډ بند کړو د سره بس کی بیا یې سم نه بیا امبولانس ته تکلیف خلکو ته تکلیف مزدورانو ته تکلیف څه کچ ارزه کې بیا سکیورټي وی کنه چا ته کوي په خپل صوبه کې زه خو په دې خبره نه پوهیږم ټکر سه دا سوال مونږ شاهدي مونږ هم کوو چې تاسو چاته احتجاج کوو لکه کنه حکومت تاسو دی وزیر اعلی تاسو دی صوبه تاسو د حکومت تاسو دی 3 نوي ممبران دي ارس تاسو دي پولیس تاسو دي یا لکه تاسو چاته احتجاج کوئ مونږ پوهه کوي مونږ سنوایو مونږ پوهه کوي کارکنانو پرون دا ویل چې 3 غنټې شو چې مونږه دلته انتظار وکړو لکه دلته کم از کم دومره خو پکارو چې یاره مونږ ته یو 15 منټه خو دیدلې ادھر ډوبه ادھر نکلے د کارکنانو جذبات دوی ته سلام تاسو څنګه ویل عمران خان د پاره روزو د دوی په اخلاص باندې اس شک نشته د پی ټی آی کارکنان خو دوی له هم لږ سوچ پکاري کنه چې یو ځل نشو 2 ځل نشو 3 ځل دا شپږم وم ځل شو دوی خدا خو خیر دی دا خو خپل صوبه ټکر سیب صحیح ته د اسلام آباد نه باغ او کا اب بیل صوبه دا په خپل صوبه کې څه خطر او چلاړي مسله دا د چې تر علي تا وګنټه دا ځوانان چې دا تعالی سوق مطلب د خیبر نه راغلی او سوق د یو د خور د اطرافونه د لره زینو خلک راځي ټیک شو زیاتره پکې ام پی ایز او مازوره کسان پکې راځي د عمران خان سره خلک ډیره مینه لري نو دې کې څه ګاډي د سی چې منیز ام پی ایس داغه کوي ورکی خو زینې داس ډېر معتبر خلک وي دا د عمران خان سره مینه په خپل خرچ راځي جیب کې ور سره 200 روپۍ راځي د داغي د جذباتو سره لوب وکړي و غنټه په دې رنګ روډ ځان سره په خپل خو په کنټینر ناس 4 بجې ټایم ورکړ 4:30 بجې په خپل رااله او بیا چې تل تورسیندو دا کارکون په تمو چې دی بمولو پلان راکې خطاب کوي د دې ترجمان 2 ورځې وړاندې یو پلان شیر کړو لکه څنګه موږ به د ټول پلازې حیات آباد نه شروع کو بیا برازو پرنګ روډ باندې زګوړي پل ته ورازول ته ورتاويګو لار کې بچ کم دینو کومه قافلې دی بدن سره شاملو بیا بدلتا کله بل سره به خطاب کو دلته به وایند اپ کو بیا وځو خطاب وشو ونه شو سشو چرته لاړو تاسو ولونه دي دا باز کسانو ویل چا سړی دی دا کوم وایو بیا په دې په خپل بد لګي کنه په دې بد لګي نو دوی د خپل او سوچو کې دا چا سړی دی بالکل صحیح ده او بهرحال مسله دا ده چې مرام من خبره کوله چې آیا حاصل شو اس پریشر جوړ نکړ هیڅ مونږ شو ټکه په پښتونخوا کې پریشر نه جوړیږي ته که پریشر جوړه ته په لاور کې جوړ زه بیا سوال راځم چې لکه پریشر به ال جوړېدو که خان صاحب دلته په پیښور سنټر جیل کې بیا بدلته جوړېدا حقیقت دا او د پاکستان په تاریخ کې کته په زورورو په واکمنو ته پریشر راوستل غواړي نو هغه ته په پیښور یا په کوټه یا په کراچۍ نه شراوستي هغه ته په لاور راولي په اسلام آباد به راولي نو ولته تاسو وکړل مطلب یې چې موږ محمود خان چکزی صاحب ولې چې تحریک تحفظ عین مشر کړی دی نو هغه خمردار خبرې کولې د پولیس سره بحث مباحثه کول او بیا لاړل چکري ته ورله مخه کړل تا غوي خټ ټکر څه ته په کم نظر باندې ګوري چې لکه دا یو ځل نشو دویم ځل دریم ځل لکه په خپل صوبه کې دی لاړو نو لکه آیا د دې وجوهات څه دي په شا باندې چې دی لاړو نږدې سی ام هاوس سره به کله بل سره سی ام هاوس منځ کې دومره فاصله خو نشته دی نو بس چې یو سړی کمپرومایزډ وي او د هغې واک خپل نه وي نو بیا داسې کېږي او چې کوم مخلص کارکون نو به اوس خفه جاړي به نو په کار د جدوی سوچ کارکنان ورته د ګاډي مخې ته ولاړو ټکر سره بالکل کارکنان ولاړو هغه فوټیج موجود دي او دوی د عمران خان سره زیاتې بل څوک نه کی دا ور سره هم د خپل پارټي د مشرانو کارکنانو پرون دغه وینا کړې ټکر سره مونږ باکې د انټرویو نه غوښتي یو چې دا چې کم دینو دی نه غواړي چې خان صاحب د جیل نه رها بالکل چې دی غوښته او خو دی که غوښته نو سبا به سی ام ني صحیح خبره ده ګوره خپل سیټ د پاره چې کم نه غشینه ټول عمران خان دی ګینه مطلب چې دی کې لکه سوري ټو سه خو لکه مطلب چې لکه داس خلک پکې منیز ام پی ایس شوي دي چې خو چا پیژندلم نه بالکل خدا عمران خان برکت او اغله خلکو ووټ ورکړي بیګا یو مشر لګا وي زه خپل منې پیژنم هم نه چې څوک په وینو مې نه راځي وای ما خو عمران خان له ووټ ورکړي دی وي ته دلته رالي موږ په ځای پرې خو لاړې دا زه نه وایم شاجي دا تاسو نه وای دا د عمران خان ورکر وای د الیمین ګنداپور صاحب ووټر او سپورټر وای مونږ خو نه وایو کنه نو دوی لا پکار دی نو مرام مقصد د دې چې سو پریشر جوړول سوري ټو سه هغه جوړ نه ک اگر چې خلک راوتیو دا یو خبره ولټه ځان له نقصان ورکو کارکون خفه شو کنه کارکون هم دغه وینا کوله چې یاره په خپله صوبه کې مونږ نه سړی ځي نو سبا به مونږ اسلام آباد ته څه بوځي بالکل کسار هلته ورسره بیا هغه چلو کو یو ځل ورسره کړی دوه ځلې کړی دی جی او درېیم ځل په خپله صوبه کې وشو باګ یې وکړه او نو حالات ډېر دغه دي بیا هغه دویمه خبره ستاسو دا خبره ډېره مهمه ده
چې احتجاج په کار د پنجاب شوی نو په پنجاب کې موږ ولیدل چې هلته یو خو ګرفتاری وي ټیک ته لکه مطلب هغوی دفعه 144 یو ځای بل ځای لګولی بیا په اسلام آباد کې خو ته خو به سیاست او احتجاجي سیاست په داسې حالاتو کې کوې که نه په نورمل حالاتو کې خو زم سیاست کولی شم شاجي تاسو هم راوتی شئ ستا خو کار دا دی ته خو د انقلاب چغه وې ته خو د احتجاج چغه وې ته خو د بدلون چغه وې کفن په سر باندې تړی چې کفن دې په سر تړلی بیا دفعه 144 لکه مطلب حکومت زموږ نه دی نو چې حکومت ستا دی ته به پکې کلاو تڼی ګرځې اخوا واوړه که نه دا ټک اهم سوال سر دی ویلي چې په ریلی شو یا جلسه شو دی کې به سرکاري ګاډي نه استعمالېږي پرون موږ سرکاري ګاډي وکتو دا خو وایي که نه ګوره چې څه دوی وایه کوي نه مسله دا ده لکه اول یې وی اپریشن نه منو ډرون اټیکس نه منو او دا نه منو بیا یې ومنل هر څه وایي په جلسه کې به سرکاري ګاډي نه استعمالو پرون پکې روان ورسره اخوا دې خوا ته ګاډي ښه مزیدار روان دي ښه پروټوکول کې روان دي خو بې دریغ استعمال دی د مشینرۍ کېږي او ځینې پکې د 11-22 پروټوکول دې ته ملاویږي جی تیل دې ته ملاویږي ایس دې ته په ګاډي کې لګېدلی وي بالکل نو که یو 15 منټه د عام عوام زموږ د کارکنانو ته خطاب کړه نو څه به تلي ډېر په ورکر مې زړه سوځي په د هر سیاسي ګوند په ورکر مې زړه سوځي دا مخلص خلک وي دوی د خپلې پارټۍ سره د نظریې سره د لیډر سره مخلص وي خو چې داسې حالات سړی وګوري نو زړی ترې تور شي بیا به دې ویا به چې یلکه ورکره ته لږ سوچ خو که ووټ ورکوه ټیک ته عمران خان له خو دا روزې دا کور پرېږدې غریب سړی موږ د پیژنو موږ هم پیژنې یو شان خلک یو چې یو ورځ مزدوري ونکړو بیا قرضې یلو که نه ورکر خو هم داسې موږ ټول داسې خلک یو نو ته روزې بیا تا سره دا لوبې کې سبا بیا روزي شاجي او آیا سبا که علي امین دوباره علي امین ګنډپور سی ایم چې کوم دی خیبر پښتونخوا هغه اعلان وکړي نو آیا کسان به روزي بیا روزي د دې نه ډېر روزي هغوی سره کارت د عمران خان کارت وایي د عمران خان دپاره روزي نو مسله دغلته ده د دپاره څوک نه روزي د عمران خان دپاره روزي ګینې د 28 نومبر او د 9 مې چې کومې فیصلې راغلې نو ډېرو خلکو وایي چې دوی به نه روزي راووتل د عمران خان سره مینه ده بیګا مې یو د ثوابۍ د شاه منصور چې کوم دی یو هلک دی 3 میاشتې تېرې کړي هغه ګیله کوي لګیا دی چې زه د پی ټي آی 28 نومبر کې ګیر شوم هلته بیا مطلب 3 ورځې په مناره تېرېده سختې وي اوبه به نه وي بیا چې جیل ته بوتلو نو وایي هېڅوک 3 میاشتې وي چا زموږ تپوس نه دی کړی بیا وایي زموږ ایم پی آی راغی بیا وایي چې کله زموږ ضمانت کېده او دته کلي کې پته ولګېده د ثوابۍ نو بیا راغی هلته اسلام آباد ته بیا موږ ته وایي چې ضمانت به وشي نو ضمانت زموږ شوی و پېژندم نه چې ته څوک یې ما یو ډېر د افسوس مقام د ټکر صاحب نو دغه شان مخلص ورکر ته سلام خو لږ خو سوچ وکړئ یقینا چې ډېرې ګټورې خبرې تاسو موږ سره شریک کړې او امید دی چې انشاءالله داسې به موږ تاسو له لږ شان د تکلیف درکوو په دې باندې به خبرې کوو خو دا زموږ خبرې نه وې دا چې کوم دی زموږ د کارکن خبرې وې چې پرون دی د میډیا کورج چې کوم دی 4 بجو نه شروع شوی خو کارکن چې کوم دی د 2 بجو نه تیار شوی او د حیات آباد ټول پلازې نه والی زګوړي پل ته راغلو زګوړي پل نه چې کوم دی نو کلا بالسار ته ورسېد کارکن چې کله کلا بالسار ته ورسېد هلته کې دمه وکړه چې یاره زه بس کنټینر رانږدې دی او زموږ ته به چې کوم دی علي امین ګنډپور چې کوم دی خطاب کوي او موږ به د هغه خطاب ګورو به چې هغه موږ له صلاح عمل راکوي مخکې د خان صاحب ټول کارکن چې کوم دی نو خان صاحب د رهایۍ په تمه دي چې هغه به کله روزي چې کارکن خوشحاله شي ټکر صاحب ډېره مننه زموږ ننني پوډکاسټ کې چې تاسو موږ ته دومره ټایم راکړو او دومره ګټورې خبرې مو کې دا نننی پوډکاسټ د بل پوډکاسټ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان